بچي وظیفه خوري، ماښام ځي وظیفه راوړي او دغه په وظیفه باندې زمونږ ګزران دی. دوی چې راغلي دي نو دوی په ما باندې راختي دي، نارینه هم راله زنانه هم راله او دغه ځای کې 2 پیرې دوی راله، په درېیم ځل باندې زه لاړم. ما بسم الله الرحمن الرحیم. زه حضرت نواب د دې یونین کونسل قصبي خبرې کومه. پرون یو ویډیو شوې ده، نو ما وی چې زه به دنیا خلک کالونه کوي چې دا څه حساب کتاب دی، زه په خپله دا ویډیو وکړم نو ټولو ته پته ولګي چې څه خبره ده. او ستاسو هم ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو زما په یو میسج باندې رالی. نو خبره دا ده چې دا د ځمکې خبره ده، په دې کې تقسیم کیس روان دی او تقسیم کیس روان دي. ما خو دوی ته ویلي دوی خپلو تربوران سره کیسونه دي، دوی کله زما ته ځمکه هم په تقسیم کې ورسېد نو زه بدماش نه یم، دا به ورته زه پرېږدم. او دا دومره خویندې میندې دي لکه اوس که دوی په ما پسې وي زه په دوی پسې یم، سړی لکه بد ښکاري. د میډیا له تلم نه و په کار، خو دا د شی دی چې ما دوی ته ویلي چې کله هم ستاسو په تقسیم کې زما دا ځمکه ورسېده نو زه به یې ته پرېږدم. زه به بیا ماله به بل ځای کې راکړي، ځکه ما خو پاک انتقال کړی دی، ګرداوري مې ده، هېڅ قسم نقص پکې نشته. 2012-13 کې دا ما اخیستی، اوس نن سبا مې هم نه ده اخیستی. صحیح شو. نو د ځمکې خو دا خبره ده. بل مین خبره پکې د زنانه د دوی و چې دا چرس خرڅوي، پوډر خرڅوي، آیس خرڅوي. پوه شوې. نو زه د کلي ما دا ټول خلک پیژني، زه د خپل کلي صدر یم. نو چې یو صدارت یو بنده کوي نو هغه به لکه داسې یو کار وکړي چې داسې زنانه به کینې. غریبه ښځه ده، د خدای تعالی هلاکه ده. په ایمان درته یم که په دغه کور کې سپینګ وخت تېر کړي، داسې دغه د دوی به لاړ شي تماشه به وکړي، نو هغه د غریبۍ نه ناسته ده. او خیر تاسو په خپل اندازه ولګوئ، هغه ډېره زیاته غریبه. په هغه ځای هم چې هغې له پروګرام په هغې زکات کېږي، نو هغه به لکه اوس او چې هغې چرسه پوډر خرڅولې، نو هغه خو چې دا چرسه پوډر وایس خرڅ کړي، خو یو ورځ چې خرڅ کړي کیلو یې خرڅ کړو، د هغې په دا دنیا کورونه هم کېږي، ګاډي به ورته ولاړ، د هغوی پوزیشن ته تاسو وګورئ. دا چې څوک کوي هغه داسې نه وي. نو هغه خو دا خبره شو. خبره دا ده چې لکه دا دوی و چې راپورټ، نو هغه خو زنانه راپورټ کړی دی، دوی پې ورغلي دي، د هغې بې عزتي کړې ده، دیوالونه یې وله غورځولي دي، پنایان یې وله لر کړي دي. نه خو د دوی پوه شه، هغه پوه شه، ما خو ځای ورکړی دی. پوه شوې. او زه د هغې ذمهوار یم چې ځای مې ورکړی دی، مطلب دا چې خپل سپورټ داسې نه کوم لکه زه دونه وزګار نه یم. دوی پوه شه، هغه پوه شه، هغې کې زما څه کار نشته. دعوا هغې پې کړې ده، دوی اوس وایي چې یاره دا دعوا یې کړې، نو دعوا یې کړې زه څه وکړم، دوی به نه ورتله، دعوا به نه کېده. پوه شه، هغې کې زما څه کار نشته. دغه هم زما خویندې میندې دي، هغه هم مطلب دا چې مسلمانه ده، غریبه ده. پوه شوې. نو داسې شی دی چې په دې کې زه اوس څه ویم، هغې کې زما دغه نشته دی، کار نشته دی. نور د ځمکې خبره نو هغه خو پس په عدالت پوه شه، کار یې پوه شه. که ما پې بنګلې جوړې کړي یم نو دوی له بیا ورکوي چې دوی تللي دي او دا زنانه یې وښله او هغې پې راپورټ کړی دی، بې عزتي شوې ده. نو چې راپورټ پې کړی دی نو ایس ایچ او صاحب تللی چې ایس ایچ او صاحب دې موقع له نه ځي. پوه شوې. دې به څه کوي، دا خو د علاقې دغه دی، خامخا به دې موقع له ځي. دې کې د پیسو څه سوال دی. او دا د شی دی چې لکه زه ته قسم خورم په خدای تعالی مې دی قسم که د ایس ایچ او له ما 1 روپۍ ورکړي که نه. بله خبره دا ده چې زه به تاسو اوس بوزما، تاسو دغه زنانه بیان به هم واخلئ، د هغې پوزیشن به هم تاسو ووینئ او تاسو ته په خپله پته ولګي، بیا بیا شیر کړئ چې پته دې خلکو ته ولګي چې یاره دا دروغ پکې څونه دي او رښتیا پکې څونه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دې قاسمي زنانه دي په ما پسې لګېدلي دي، نارینه او زنانه راځي زما بې عزتي م کوي، زما چاردیوالي مې وغورځوله، ډاکټر صاحب ته مینت جاري کړي دي، مور او پلار مې نشته، خاوند پرېښودی یم، دا ماشومان بچي مې دي. وایي دا چرس خرڅوي او آیس خرڅوي، چې ما چرس او آیس خرڅولی زه په دې کانټر کې دې ځای کې خو سپی هم وخت نه تېروي، زه پکې د مجبورۍ نه ناسته یم. خو چې دوی په ما پسې څه خبرې کوي خدای دې تپوس وکړي. او نور زه چې کوم دی نو بې اسرې ښځه یم، بې سهاره یم، په سر مې د چا لاس نشته دی. دغه ډاکټر صاحب راته ده ته مې مینت جاري کړي دي، ورنه مې پکې د پلار د طرف نه یو ځای ورکړی دی، ورته مې د لنډي ځمکه ورکړې ده، ما پکې دا په بدل کې اخیستې چې هغه ډېر د غره ځای و او خوشی ځای و. زما ماشومان بچي دي، زما خاوند نشته، نو زما په خوشي ځای کې څنګه زه یوازې وخت تېروم. ما چې زه خپل کلي ته نږدې شم، څوک به وظیفه راکوي نو زما بچي وظیفه خوري، ماښام ځي وظیفه راوړي او دغه په وظیفه باندې زمونږ ګزران دی. نو چې زه چرس او آیس خرڅوم نو د خلکو خو موټرې او بنګلې ولاړي، زه ولې داسې خواره غریبه یم په دې غلطو قاتو کې. دوی چې راغلي دي نو دوی په ما باندې راختي دي، نارینه هم راله زنانه هم راله او دغه ځای کې 2 پیرې دوی راله، په درېیم ځل باندې زه لاړم، ما په تاڼه کې راپورټ وکړو، دیوالونه یې راله وغورځول، دا کناتونه دا پردې مردې هر څه یې راله وغورځول، زه یې په ډاګه کړم. دا دیوال پوخ نه وی، دی هم راله غورځوم، ما به خپل بچي کوم ځای کېنولو، په دې خوشي ځای کې به زه ناسته یم او زه دلته کې خپل وخت تېروم او دوی ما په قلاره باندې نه پرېږدي. ولې؟ بې اسرې یم، بې سهاره یم، ما په قلاره باندې په دې ځای کې نه پرېږدي، دې ځای نه پاسه خانه کعبه باندې د کلمې نه خو اپله بل څه نشته. که ما وسله پرېږده، که ما چاړه قدریم په دې پسې راغستي، د نبي په امت کې به نه یم، که ما په دې پسې چاړه قدریم راغستي، په ما یې ګزارونه کړي، زما یې بې عزتي کړې ده، خو ما ولې ګزار نه دی ورکړی. خبره دا ده چې زه دا کور چې کوم دی دا زه نه په دې کې نه په قبضه ناسته یم، نه مې په زور نیولی دی. که د دوی لانجه او که د ډاکټر صاحب لانجه هغه هغوی پوه شه او دوی پوه شه، خو زما نه دې لاس وباسي، ما پکې خپل ځای ورکړی دی، یا پیسه ورکړې یا ځای ورکړی، بدلي مو کړې ده.
خو زما ځای خوش یو هغه ځای ما نه شو هلته ګزران کولی زه خپل کلي ته رانږدې شوم چې زه دا ځای کلی دی نو ماله به خلک وظیفه راکوي دوکان به م راته نږدې بازار به م نږدې ډاکټر به م نږدې ما صرف ځان د خوش کې نصیحت کړی دی نور زما خپل ځمکه وه نور چې دوی څه کوي د ډاکټر صاحب سره دې کوي زما نه دې لاس وباسي نه د وسلو یم نه د نشو یم د هېڅ هم نه یم زما دې کور ته وګورئ زما دې حالت ته په دې ځای کې خو سپی هم وخت نه تېروي او زه انسان د وړو بچو سره وخت تېروم وظیفه خورم یو ټایم وي او یو ټایم نه وي زه ځان له مجبوره ښځه یم زما نه دې لاس وباسي او زه تاسو میډیا والا ته یم تاسو زما د دې کور حالت په خپله واخلئ تاسو به د انسان خبرو ته ګورئ که تاسو په خپل د سترګو لیدو ته ګورئ تاسو په خپله زما د دې کور حالت وګورئ چې زه یا نشو والا یم یا زه غلطه یم یا زه نه یم تاسو په خپله دا اندازه اوچته کې انسانان یا خدای پاک ته دماغ درکړي دي تاسو هم خور لور په کور کې ناسته ده وګورئ زما د دې کور حالت تاسو تاو کې وګورئ دا دغه دې دنیا ته وښیئ چې زما د کور د حالت څنګه دی خو دا خلک په ما پسې بس لګېدلي بې اصلې یم مجبورۍ نه راله غلطه پیدا اوچتوي او زه چې کوم دی نو زه ورته څه نه یم ما په 2 پیرو کې راغلي په 3م ځل باندې چې زما یې بېعزتي وکړه نارینه یې ما ته لاس راواچو نو زه تانې ته مجبورن لاړم د زنانو په هغې ما څه نه وي خو د نارینو په هغې باندې چې دی زه مجبورن شوم چې یاره نارینه ما ته لاس راواچو دی خو زما بېعزتي وشو چې زه په دې نه پاسم نو زه خو بیا دله یم د اوسه یم زه به بیا دا څنګه اواز کوم چې زه د پښتون سړي لور یم خو چې نارینه ګوتې راوړي نو زه مجبورن تانې ته لاړم 2 پیرې زنانه راغلي زه نه یم اتلې د خپلې مجبورۍ نه پاسېدلې یم